خبرونو کې وصل بیا هر کړي او ذکر کوي چې جماعت اسلامي امیر سراج الحق ویل دی چې دوی یو داسې پاکستان غواړي چېرته چې ولس ته بنیادي اسانۍ ترلاسه وي، تعلیم مفت وي او هر وګړي ته د کور په درشل انصاف ترلاسه وي. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق سوات منګوره ګراسي ګراوند کې ویلي شمولیتي جلسې ته خپله وینا کې ویلي چې په دې ملک د اویاو کالو راسې ډاکوان او غله حکمراني کوي، د قوم لوټمار جاري دی او غله په ایوانونو کې ناست دي. دوی ویل د غلو او ډاکوانو ځای جیل وي. دوی زیاته کړه چې ایماندار قیادت دا ملک په سم ډګر بوتلی شي. د غلو دپاره منصبونه او وزارتونه نه دي، د غلو دپاره مناسب ځای دا جیل دی. زما محترم ورونو، دلته د امریکې جنټانو، دلته د انګریزانو وفادارو یارانو مسلسل حکومتونه وکړه، په یو رنګ او په بل رنګ تاله دوکه ورکړه، تا باندې سورلي وکړه. سراج الحق بل تقریر کې ویل چې کچرې دوی ته اقتدار میلاو شو نو دوی به ولس ته ټول تعلیم مفت کړي، عام ولس ته به انصاف او د صحت اسانتیاګانې ورکوي، د غلو او ډاکوانو څخه به دا ملک صفا کوي. میں اس ملک میں غریب کو، مزدور کو، کسان کو، نوجوان کو ان کا حق دلانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ایوانوں کے دروازے جاگیرداروں کی بجائے، کرپٹ لٹیروں کی بجائے، لینڈ مافیا، ड्रग माफिया، शुगर केन माफिया के बजाय गरीब आवाम के लिए ईवानों के दरवाजे खुल जाए. د جماعت اسلامي جلسې ته صوبایي امیر مشتاق احمد خان هم وینا وکړه. دوی ویل چې د پاکستان د ولس 90 اربه ډالرې د سیاسي پارټیانو په سوس بانکونو کې پرتی دي. په دغه رقم د پاکستان 1.5 کالو پری ټیکس بجټ جوړېدی شي. پاکستان باندې غله مسلط دي، ډاکوان مسلط دي، د اقبال پاکستان د غلو په قبضه کې، د قائد پاکستان د ډاکوانو په قبضه کې، دا د امریکې غلامان دي، دا په امریکې خرڅ شوي دي. دې قوم، دې طبقې، دا قوم د ترقۍ او د ازادۍ نه محرومه کړو. دې ترڅنګ د سوات نه د جماعت اسلامي مشرانو هم جلسې ته ویناګانې وکړې. جلسې کې د سوات د بیلابیلو سیمو څخه په زرګونو تنانو جماعت اسلامي کې د شمولیت اعلان هم وکړو. د کیمرمین مهر لیشا سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.